چې کومه واقعه چرخیلو سره د کنوایي باندې وشوله، هغې کې زموږ کزن و روان و اسټرالیا ته. هغې سره بچیان و، خلخانه ورسره وه. هغې کې 2 زنانه او یو ورسره موتره زوی روان و. او دوی چې کله دا چرخیلو ته ورسېدل، دغه ځای کې دوی باندې حمله وشوله. نو حملې کې بیا داسې وشولو چې 2 زنانه ولګېدلې او د یو سیټ کې ناست و، د هلکو سره باد شولو، دا زخمي شولو. او له زنانهو کې یوه زنانه وه چې هغه لږه ژوندۍ وه. هغه دغه هلک باندې زړه ونه شولو. هغه ته یې وویله چې بس موږ لاندې څمله او د وینې تاسو باندې تلیږي او د کوم دهشتګرد سره چې نو دی به وایي چې دا هم شهید شوی دی. نو هغې بیا دغه ظلم ورسره کړی دی چې هغه یوې زنانه په ګوتې کې د یوه ګوتې اچولې وه. نو هغه غلی دی، ګوتې ورپسې کټ کړي دي او ګوتې ته نه وبسلي دی. نو دا روان و اسټرالیا ته د میډیکل ټیسټ دپاره پېښور ته روان و. پېښور کې د دې میډیکل ټیسټ و. او د زموږ د کزن چې کوم دی زاهد حسین، دا په اسټرالیا کې دی او بچي روان کړي و اسټرالیا ته تلله. دا بده پیښه ورسره وشوله او چې دا ناقابل بیان خبرې دي. او پړچنار کې چې کومه دهشتګردي د پړچنار والاو سره په هغه کې چرخیلو کې، بګن کې، اوچات کې، دا یوه لویه علاقه دی. بګن نه واخله تر چرخیلو پورې دا مسلسل تقریبا 200 ګاډي روان و. 200 ګاډو باندې د حمله چې کومه لوکل خلکو کړي دي. دا دهشتګرد نه و، دا د ورځې ټایم وی 1:15 بجې ټایم باندې دا حمله شوې ده. هغې کې ماشومان، بچي، سپین ږیري چې څومره څوک وکنه څومره ظلم یې کوی شو، هغه ظلم یې ورسره کړی دی. او دې کې زموږ د 2 زنانه چې کومې وې دا شهیدانې شولې او بچی چې کوم دی هغه زخمي دی، اوس هسپتال CMH کې زیر علاج دی. او بس دا موږ سره هم یوه پکې وشوله. موږ د دې پر زور مزاحمت سره مزاحمت یې کوو او حکومت وخت شته نه دی. نو حکومت نه موږ څه ګیله وکړو، څه چاته ګیله وکړو. دا ریاست اوس دا نن په چنار کې ټول ریاست خو بیولی دی، ټول خپلو برکونو ته نوتي دي، عوام راوتي دي. او څه خوښه دی هغه د کوي. دهشتګردان راګیا دي، خپله دهشتګردي کوي او دغو ته صرف سیل دپاره ناست دي. موږ حیران یو چې دا پاکستان حکومت د نوره به موږ سره څه کوي. موږ څو پورې مړ کېږو او څو پورې به موږ دا جنازې اوچتوو.